حکم سره او د پیغمبر حکم سره خو بس دې د پټي په غم کې دی د پټي په غم کې دی نبی ان الایمان لا يخلق في جوف احدكم دا ایمان چې نو دا ستاسو په سینو کې زړیږي نو جددوه بلا اله الا الله دا لوګون تکیر لا اله قران کریم د روح معمار دی قران کریم زمونږ او تاسو د روح آبادی راولي د انسان چې نو آبادی راولي خو مونږه ټوله توجه چې دا او سو فکر چې نو هغه مونږه بدن تکړه چې سدي نو مونږ وایو یاره د بدن د پاره خيسته کور پکار دی خيسته بنگلا پکار ده خيسته موټر پکار دی خيسته پالنګ پکار دی تیرے قالی ہے افرنگی تیرے صوفی ہے ایرانی لہو مجکور لاتی ہے جوانوں کی تناسانی بس مسلمان چرے نوجوان چرے نا صرف پدی کی لگے دلے چی دا بدن چرے نو دا تبراحت سنگ ملاویگی او دا دی بدن خواہشات چری نو دا بسنگ پورکیگی افرائیت من اتخذ الہہو ہواہو دا خواہ خواہش ساس بندگی کئی سنگ چرے اللہ خواہشات پورکی دا اللہ حکم دا پیغمبر علیہ السلام طریقہ پریک دی نبی علیہ السلام فرمائی لی لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہو تبعا لما جئت به لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہو تبعا لما جئت به ترسو پوری چیو سڑی پل خیالات پل خواہشات پل جذبات اگر قرآن و سنت تابع کری ندی نبی علیہ السلام د دین تابع کړي نه دي نو ترغیب پوری ده د ایمان تما نه کوي دا نه وایي چې ایمان نه ایمان چې نه هغه دومره دروند دی چې په دنیا کې څوک هغه سره مقابله نشي کولای شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله تعالی فرمایي قل الله اکبر اذان کې څنګه منغوايو الله دا دی ایمان تعبیر دی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه اللہ تعالی وی قل اللہ اکبر الف مرت بقلبک ومرت بلسانک دا اللہ دا لوی چی دا نو دا پسڑبانی زوتکا زر زلا یعنی پسر گنو زلا دا پسڑبانی زوتکا دا اقرار دا پارا یوزل اللہ اکبر او لا الہ الا اللہ والکافری اما تستحی ان تقول لا الہ الا اللہ ولک الف معبود غیره شرمیگی نوی چه لا الہ الا اللہ وی او زان لري د مینې ځایونه د یاري ځایونه د تمې ځایونه په زرګونو باندې کتلي دي قرآن کریم ایمان چې دی نو هغه د الله د پیغمبر ترجمان وي هغې له مقابله کې نه غر راتلی شي نه سر راتلی شي هغه د هر څه د هغې مقابله کې نبي علیه السلام نه باره کې تپوس کوي د نبی علیہ السلام د ملګرو باره کې تپوس کوي وایي د هغه نه څوک اوړي مو چې واوړي تینا هغه ورته وایي دشمن ورته وایي وی نه بالکل نه اوړي وهای ټکوی یې واوړي نه هغه دشمن وایي د پیغمبر علیہ السلام د ملګرو باره کې کذالک الایمان اذا دخل بشاشته القلوب او کنه ایمانم دک شانتی وین چې کله د دې جذبات د دې بشاشت د دې تازگی اغاز زړه ته وردن نشي چې کله د ایمان او د روح او د قران کریم او د روح ملاوت راشي یو بل سره یو ځای شي نو بیا انسان شي انسان چې د بیا انسان شي رونو نن منګه د خیر په چالونو کې اختیو اغیار مونږ ته دنیاوی تعلیمونه
قیمتی کړی دي اغیار مونږ ته مالونه دولتونه قیمتی کړی دي اغیار مونږ ته جیدادونه او بنگلی قیمتی کړی دي مسلمانانو هغې پسې روان دي چې کوم د مسلمانانو اصل ورثه د قرآن کریم او اصل سیزو چې د هغه د ترقۍ ذریعه وه د قرآن کریم تعلیم د قرآن کریم تعلم د قرآن کریم عمل د قرآن کریم قانون هغه نن د مسلمانانو نه پاتې شو مسلمانانو د الله رب العزت کتاب رستو پرېښود بس صرف دا فکر دی او دا سوچ دی چې عمر گرای اما دری صرف شد چې خورم در سیف او چې پوشم در شتا بس صرف او صرف په دې فکر کې دی زما چې کمدنو بنین او سویټر مزیدار دی او کنه ټوله مزدوري یا سویټر لده او یا کپړو جامو لده یا بوټانو لده او یا ګاډي او بنگلې او موټر لده دا الله رب العزت چې صلی الله علیه او کم کاریو روح د بره نه راغلو او هغه د بره تک غواړي هغه بره تلل غواړي هغه ته هغه نه میسر کېږي زمونږ روح نفس چې دی نو هغه مضبوط دی زمونږ نفسونه زورور دي هغه چې څه غواړي مونږ وله ورکوو زمونږ روحاني تقاضې هغه مجروح پاتې شوي فی قلوبهم مرض خو خدای مکه لکه مونږ چې څومره غفلت شروع کړی دی که دا غفلت شروع وي نو الله دې نه کړي خو دا روحونه مړه نه شي چېرته بیا به په ژوندي او مړه به یو قرآن کریم مړه قومونه را ژوندي کړي دي او من کان میتا فاحییناه قرآن کریم مړه قومونه را ژوندي کړي دي او مسلمان نن ژوندی قوم هغه مړېږي د هغه د لاسو نه قرآن کریم اخیستلی کېږي د هغه د ژوند نه د قرآن کریم تعلیم اخیستلی کېږي د قرآن کریم عمل اخیستلی کېږي د هغې په ځای باندې د انګریز کلچر د هندوانو رسمونه د انګریز تهذیب د انګریز او د فرنګي تعلیم او کلچر د مسلمانانو په ژوند کې ځای نیولی دی نن مسلمان بظاهر هغه چې کمدنو پاکستانی او مسلمان ښکاري هغه د دننه نه د انګریز خوا دی د انګریز چې کمدنو غلام دی په خپل کور کې هغه د غلامۍ شکار دی په خپل وطن کې هغه د غلامۍ شکار دی ځکه نه تیل خو دې خرڅ کړي په خپله خوښه دې تیل خرڅ کړي په خپله خوښه دې بل څه وکړي دا ولې چې د مسلمان کم اصل سیزو او د مسلمان او د انسان کم اصل زیور او کالیو هغه نن مسلمان پریښی دی نن مسلمان پریښی دی زمونږ په زړونو باندې زنګونه راغلي دي زنګونه د دنیا زنګونه د دنیا د محبت زنګونه دارنګې د حب جا د مال د هغې زنګونه راغلي دي په موږ باندې بس څوک یو څوک بل څه د اسلام دپاره او د قرآن دپاره مونږ دومره نرم یو چې څه وایم دومره نرم یو چې څه وایم کابلګرام شیخ صاحب رحمه الله تعالی فرمایل وی هر یو څیز له ګرم خو دین له نرم هر یو څیز له دګ هر یو څیز له زګ خو دین له دګ هر یو څیز ته چست خو دین له سست دا د نننۍ زمانې مسلمان مونږ سوچ وکړو ځان سره احساس چې کمدنو مونږ ځان سره وکړو د دې وجې نه الله تعالی مسلمانانو له دعوت ورکوي الم یعن للذین آمنوا الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله وما نزل من الحق الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله وما نزل من الحق آیا مومنانو تا آغا وقت ندی راغلی مسلمانانو تا آغا وقت ندی قریب شوی ان تخشع قلوبهم لذکر الله وما نزل من الحق آیا ندی رانزدی شوی مومنانو تا آیا ندی یو سڑے دی ډاکو دی ډاکو څنګه دی
ډاکو دی ډاکې لتلی دی څه لتلی دی ډاکې لتلی دی کوټې ته اوښتی دی بره کوټې باندې دی یو کور ته اوړي او ډاکه کوي خبره پوهېږي ډاکه کوي هلته کې د سپوږمۍ رڼا ته یوه تورسرې خور ناسته ده د سپوږمۍ رڼا ته یو تورسرې خور څه ده ناسته ده او هغه تورسرې خور د شپې د سپوږمۍ رڼا ته تلاوت کوي او دا آیات کریمه وایي الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله ولې لا نه دی رانږدې شوی مؤمنانو باندې داسې یو وخت ولې لا نه دی راغلی مؤمنانو ته داسې ټیم ان تخشع قلوبهم لذکر الله چې د الله د یادېدو د وجې نه د ده زړه وشلېږي او د ده زړه چې دی هغه ویریږي او قرآن ته یې زړه نرم شي ولې دا ټیم لا نه دی راغلی هغه ډاکو د کوټې د پاسه دا آیات کریمه اوري هغه وایي خورې الان الله الان اوس هغه وخت راغی اوس هغه وخت راغی هر څه وغورځول توبه یې ویستله توبه یې ویستله او وخت چې کوم دی نو هغه په عبدالله ابن مبارک باندې وپېژنده په عبدالله ابن مبارک باندې وپېژنده د امام بخاری استاذ او د امام ابو حنیفه شاگرد استاذ ته وګوره او چا ته وګوره شاگرد ته او 25 سالې په محاذ کې تیر کړي دي 25 سالې جهاد کړی دی په یو سفر باندې هغه وی الان وی الله اوس ټیم راغی بس آیات یې واورېدو وی یا راغی الله مؤمنانو له دعوت ورکوي الم یأن للذین آمنوا عبدالله ابن مبارک وفات کیږي الله ولا دومره عزت ورکو دومره عزت ولا الله ورکو چې ورځ روان دی او درې پړاوه خلق استقبال ته راوتلی دی لس میله تقریبا خلق استقبال ته راوتلی دی کوټې ډکې دي زنانه نارینه ماشومان وی عبدالله را روان دی عبدالله ابن مبارک را روان دی زبیدی هارون رشید له غذا ورکوي پاسه وی ته وایې چې زه بادشاه یم بادشاه هغه چې د خلکو په زړونو حکومت کوي ته په زوره ځان ته خلک ودرایې او عبدالله له خلک په خپله وتلی دی په لار روان دی یو عیسایي بنګي چوړې هغه والا د اسواګي ونیولې دا اسواګي والا ونیولې وی ستا پیغمبر حدیث نه دی ویلی چې الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر ستا پیغمبر ویلی دی چې دنیا د مسلمان جیل دی او د کافر د پاره چې کمدنو جنت دی ته وګوره ځان ته وګوره او ما ته وګوره ته مسلمان یې ته خو چې کمدنو په یو لوی جاګیر کې روان یې دا ستاسو حال دی او ما ته وګوره چوړی ما کافر ما او بنګي ما ټټی صفا کوما نو ستا د پیغمبر دا حدیث دروغ دی که ته مسلمان نه کافر دې سوال وکړو ګڼه ده انتهایی ګڼه ده هغه ورته وایي هغه داسې سر کته کړو وی یا الله دی پوهه که که وي دې ګڼه کې اوس دی به څنګه پوهه وکړم وی یا الله دی لږ څه که پوهه هغه واګي پرېښودې لږ ساعت پس وی ځه هغه ورته یې ولې زه څه چل دی وی بس زه پوهه شوم وی زه په حدیث څه شوم پوهه شوم ستا پیغمبر رښتیا ویلي دي هغه ورته ویل چې اوس پوهه شوې نو ما پوهه که څه چلو جواب یې څه دی سوال یې وکړو او وایي په جواب پوهه شوم جواب هم اوس پخپله وکړه هغه ورته وایي تاله چې الله تعالی کومې مزې په جنت کې ایښي دي نو د هغې مقابله کې دا مزې دوزخ دی او ماله چې الله کوم عذابونه په دوزخ کې ایښي دي
نو د هغې مقابله کې دا ټټی صفا کول او دا ګنده کارونه کول دا داسې دی لکه جنت دا داسې دی لکه څه شی او هغه عبدالله نصر غلام دی چې وفات کیږي عبدالله ابن مبارک یې داسې حال و یا په یو خوشي بیابان کې پروت دی بیمار دی او پروت دی یک یوازې او یو شاګرد دی ورسره نصر هغه ورسره ناست دی عبدالله ابن مبارک بېهوشه غونته شو د مرګ بېهوشي پرې راغله د مرګ په بېهوشۍ کې دا ووي لمثل هذا فليعمل العاملون لمثل هذا فليعمل العاملون په هغه بېهوشۍ کې ورته خپل مقام د جنت وښودلی شو نو وی لمثل هذا فليعمل العاملون دې غونته له خلک عمل وکړي که نه ناڅاپه کې را بیدار شو نصر جاړي ورته وی ولې جاړې لکه هغه ورته وی چې په دې جاړم چې عمر دې د نوابانو په شان تېر کړی دی او چې مرې نو هېڅوک په خوا کې نشته دی او په خاورو کې لت پتې او مرې طولایي نشته چې درته خوراک کړي هغه ورته ما د الله نه سوال کړی اللهم احینی حیات الاغنیاء وامتنی موت الفقراء ما الله ته سوال کړو چې الله ژوند را لداسې راکړي چې څوک مې په علم پورې خندا ونکړي او څوک مې په دین پورې خندا ونکړي ژوند را لداسې راکړي چې مخلوق ته محتاج نه یم او مرګ را لداسې راکړي چې محتاج یم او غریب ما چې د خلکو را باندې ترس راځي نو ستا به را باندې ترس شي راشي او ما به معاف کړي الم یأن للذین آمنوا الله تعالی ما او تعالی دعوت ورکړي مسلمان هغه ټیم نه راغلی چې د الله رب العزت دین لراشي نن ورونو موږ سره احساس پکار دی دا خپل اولاد او خپل ځان له قرآن کریم خواته راوستل غواړي خان چې د الله رب العزت دین له خوا راشو د الله رب العزت کتاب له خوا راشو که دا نه وو نو بیا به ډېر خرابېږو به هم دنیا خرابېږي به آخرت خرابېږي الله تعالی دې زمونږ او ستاسو د قرآن زندگی او د قرآن ملګرتیا په دنیا کې هم په قبر کې هم په آخرت کې هم نصیب کړي. واخر دعوانا